بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي. نو قضا درې قسمونه قضا بمثل معقول غیر معقول او قضا شبیه بالاداء دا غي درې مثالونه د حقوق الله نه ذکر شول او بیا باندې باندې اعتراض جوابو پرون سبق کې چې په هغه اعتراض دا و چې لکه د یو څه غیر معقول نو په دې باندې بل څه چې نه شي قیاس کوله نو ته څنګه د مازه د روزي فدیه باندې ته چې روزي چاولې نه وي نو هغه فدیه لازمي کې نو دغه فدیه ته په مازه په چانه موږ پاتې شو بای کې د فدیه ته څنګه لازمه نو چې د احتیاط د وجنه وای لکه څنګه چې د دې مسلې نظیر دار چې یو سړی هغه د ځنه سروي واخلي او د قرباني ونه کې پاغه باندې نو بیا ورسو کدا قرباني موجوده وا نو دا قرباني به د قې صدقه کوي با او کنه د قیمت په صدقه کوي نو ایدل لګي هم دا مسله دای په شانتی دا چې دل لګي هم دا خبره ده چې دا انسان چې کړه د صدقې لپاره سروي واغستو د قرباني لپاره نو د دې دوا دغه دی پکې علتونه دي یا خدا چې علت دا دی چې په دغه ورځو کې بیانې قرباني لازم ده او یا دا چې اصل کې صدقه لازم ده په انسان باندې او په دغه ورځو کې عارض راغلو هغه عارض دا و چې د خلق د الله تعالی ملمانه دي او د الله تعالی په خپل ملمنو باندې بهترین خوراک خوغي او بهترین خوراک چې نه هغه د غوخه ده نو ځکه وی چې د په دې ورځو کې دا قرباني وکړي او چې کله هغه ورځ لاړلې نو حکم په باندې اصل لازم شو او حکم په باندې اصل د صدقې یو څخه صدقه به لازم او هغه صدقه وکړي خو شو به اندام د احتیاط دوجنه وز د دې درې مثالونه د قضا بمثل معقول قضا بمثل غیر معقول او قضا شبیه بالاداء د دې درې مثالونه د حقوق الله نه ذکر کړو وز د حقوق العباد نه دې مثالونه ذکر کړي ورا مخکې موږ دا ویلو چې یو سړی څه شی غصب کړی دی په ادای کې ادای کامل او ادای قاصر کې یو څنګه غصب کړی دی او قشن دی ادا کو جو ادای کامل مثال وکنه او چې څنګه ادا کړو غصب کړو او پای کې کمې کو ته هو کو به د کو ادای قاصر دی کنه اوس د قشن دی دغه مثال دی غلط مخکې بوله دی چې یو سړی دی او هغه د چانه سشیز غصب کو نو دې چې دا مخصوبه سیس دنه هلاک شو یا هر څه چې وره خدای هغه مخصوبه سیس نه حواله کوي بلکې دا غي قیمت دی ور کوي څه ور کوي قیمت ور کوي نو دا قیمت دا قضا بمثل معقول لا ولی زګه قضا خدا کوي چې دا غلام هغه څه وس پیسې ورګنو قضا خدا وتا چې کم څه هغه څه نه ور کوي او بمثل معقول هم دا زګه چې دا مثال او قیمت دا ځوانه چې دا یو شی دی پوه شو کمثلی شي لکه کم څه چې غصب کړه دا مثلی دا غي مثال ورکی څه ورکی مثال ورکی لکه غنم غصب کړي جانا جوار غصب کړي دي جواب ورکی او چې کم مثلی نه ذات لقیم شي داغي قیمت ورکی لکه غوای غصب کړي دا چې دا غوا قیمت ورکی د بيزي غصب کړي د بيزي قیمت ورکی پوه شو دا هغه څه پای بشند خو نه شي کېدای کنه پرې پوه شو دا قضا ده بمثل معقول قضا ولې ده ځکه چې دا غلام غصب کړه اوس څه ور کړو په قیمت ورکو یا داغي مثال ورکو او بمثل معقول ولا ځکه چې دا څه داغي مثال له یا خو صورتن او مانند باندې او یا صرف مانند نه صورتن پوه شئ او د قضا بمثل غیر معقول لپاره مثال چې لکه یو سړی ولګیدو د چانه لاس کټ کو د چانه خپل کټ کړه یې دې مړ کو او په دې باندې دیت لازمیږي نو دا دیت لري د نفس په بدل کې یا د دې لاسونو په بدل کې دا چې نه قضا ده او بمثل غیر معقول لا قضا خدا کرا چې لکه دا کم څه چې دا باندې ځو نه او غیر معقول ده کرا چې لکه پرې کې سم مساوات نشته رې مساوات پکې څه ده چې انسان چې نه دا متبادل له خرج کوم کړي او مال چې نه دا خرج کولېږي دا دې عوض نه لري مثال نه نه او شریعت وایي چې دې موږ ټیک ته چې دې نه قضا به مثل غیر معقول ده لکه پوه شئ او قضا د قضا شبیه بالاداء لکه هغه مثال یې ته کنه سړی ولګي پردې غلام متعین کو پردې غلام بغیر متعین غلام پردې غلام دی واغې ورکو خزله او بیا هغه غلام واغسو بیا غلام ادا کوو نو هغه ادا شبیه بالقضا وکنه وز دلته کې موږ وایو چې یو سړی غلام چې نه دا پردې غلام مقرر کړی دی په مہر کې او بیا غلام ونه غسو بلکې د غلام قیمت دی خزه ادا کو د غلام قیمت خزه که غلام ادا کړ نو ادا شبیه بالقضا را کړه او غلام ادا نه کو بلکې د غلام قیمت ادا کو نو دا قضا شبیه بالاداء قضا خو دا کوي چې مقرر کړی غلام د وسور کوي روح په ور کوي او وسیدن دا شبیه بالاداء څه کړه چې لکه د دې د غلام پته چې دا د روپونه لګي کنه چې لکه دا غلام په 1000 روپۍ دی نو د اعلی دی
دا غلام په 100 روپۍ نه کمزور دی دا په 1500 روپۍ نه درمیانه دی نو دی به درمیانه غلام پیسې چندا ورکی نو دا قضا شبیه بلا دا شو لکه پوه شوي اوس ورګوره ثم لما فرغ المصنف رحمة الله عليه من بيان انواع القضاء في حقوق الله تعالى وکله چې فارغ شو مصنف رحمت الله علیه دا بیان د انواع د قضا نه چې قضا څو قسمونه ولګه اواز نه راځي کم دي بمثل معقول بمثل غیر معقول نو دا درې مثال نقل چې بیان کړل شو په حقوق الله تعالی په حقوق الله کې نشرع فی بیان انواعه فی حقوق العباد نشرع وکړه په بیان د انواع د دې په حقوق العباد فقال فرمای ومنها زمان المغصوب بالمثل چې زمان تاوان د مغصوبه سیس په مثل سره ورکول هو السابق مطلب دا دی چې سو پورې مثلی شیز موجود وي داغي مثل موجود وي چې سو پورې د سیز اصل موجود وي مثل موجود وي نو دی به مثل ورکي دی به څور کوي او چې مثل موجود نه نو بیا به څور کوي قیمت به ورکي نو دی وی ورسته به دا تفصیل کوي چې یو سیز د مثلی شي نو دا د دې سیز مثل له صورتن هم او معنن هم او قیمت دا صرف معنن خو مثل له او صورتن نو گویا کې دا چې صورتن او معنن دواړه مثل وي نو دا مثل کامل شو او چې صرف معنن وي صورتن نه وي نو دا څه شو مثل قاصر شو مثل اعتراض جواب پیدا کړل کوم در من انواع القضاء دا قضا د قسمونه یو زمان الشيء المغصوب يعني تاوان دا شیء مغصوب هغه څه چې هغه څه کړل شوی بالمثل بمثل سره فيما با صورت کې اذا غصب مثليا کله چې دا غصب کړی دی څه شي مثلی شي واستهلكه او هغه د نبی څه شوی دی هلاک شوی دا هلاک کړی دی ووجد المثل او فيما بين الناس او د دې څه د مثل مونږ لګیدو د خلکو په منځ کې یعنی خلکو سره د دې هغه مثلو موجودو الګه پوه شوي د دې هغه مثل خلکو سره موجودو او بالقیمت یا به قیمت ورکې په کوم صورت کې فيما لم يكن له مثل چې کله دا غیر لپاره مثل موجودو نه وي کله دا غیر لپاره مثل موجود نه بیا به څور کې قیمت ورکې او کان له مثل یا خو مثل موجود وي ولكن انصرم عن ايدي الناس لیکن د خلکو د لاسونه ختم کړل شوی مطلب دا چې په بازار کې شرط وي مثل مونږ لګي او په بازار مارکیټ کې نشته فهذا نظير القضاء بمثل معقول دا قضاء دا نظير د قضاء بمثل معقول له لان المثل والقيمه كلاهما مثل معقول ځکه مثل او قیمت د باندې د یو بل سری مثل معقول دي اما الاول يعني مثلی څه په بدل کې مثلی دا خو ظاهره ده واذ هو مثل صوره ومعنى ځکه دا دي مثل له صورتن او معنن هم الګه پوښوي د مثلی څه مثال ما تاسو وی کنه چې دا غنم غصب کړی دي یو من غنم غصب کړی دی په عوض کې دا یو من غنم مور کی نو دا د صورتن او معنن یو شان نه کنه आवाज نه راځي واما الثاني او دویم چې دا مثل په ځای باندې څو ورکی قیمت ورکی فهو ايضا مثل معنى وان لم يكن صورتا دا د معنا په اعتبار سره مثل له اگر چې صورتا مثل نه له لیکن ولكن الاول كامل والثاني قاصر لیکن دا اول چې صورتا او معنا دواړه د مثلوي نه دا مثل کامل له او دا دویم سره قاصر ده ولهذا قال وهو السابق د دې وجه مصنف رحمت الله علیه په متن کې وي چې وهو السابق ویل دی ولکه وهو السابق ها ځکه دا وهو السابق دا ټکی ویلو چې ای سابق علی المثل المعنوي چې دا مثلی سیز کې با په مثلی سیز کې با دا مثلی سیز ورکول دا به مخکې وي په مثل معنوي باندې فما دام وجد المثل السوري وکله چې مثل سوري موجود نو لم ينتقل الى المثل المعنوي نه منتقل کېږي د نه مثل معنوي دا ففي تنبيه نو پرې کې تنبيه ده على ان القضاء بمثل ما قل دی له قپانه وړولا څنګه دی پانه وړولې وخت ته على ان القضاء بمثل معقول چې دا قضا دی دا بمثل معقول نوعان فقس بل كامل وقاصر یو کامل او یو قاصر ده ولکه دا خو دی په بل موږ ته وي چې یو څه صورتن او معنن مثلی نو دا کامل شو او چې صرف معنن مثلی دا قاصر شو کنه نو الګه چې دا مونږ په ادا کې خدا خبر ونه کړله لکه په ادا کې تا وي چې لکه یو سړی مونږ نه وشو او دی بیا دغه قضا کوي قضا به مثل معقول لګنه ها یو څه قضا دی ادا کوي کنه پوه شئ نو یې دا مونږ خو لازم شی په لمن د جماعت سره دی کنه نو دا قضا د مونږ په جماعت سره ادا کول دي ته کامل نه دی ویل تا هغه ته کامل وایا او کم چې یوازې فرض کړی شوی دی یوازې چا وکړو نو هغه ته قضا وایا او څه ورته وایا قضا قاصر ورته وایا کنه الګه پوه شو به نه باندې
نه روزانه پکې نشم جوړولای چې جبريل عليه السلام دې ته قضاء کامل او قضاء قاصر نه ویل کنه نو ته څنګه وې ځان ورته جوړ کما ها دې قضا په جماعت سره کوي نو دا اکمل ده سره اکمل او چې قضا دې یوازې کوي نو قضاء کامل ده قاصر پای کې نشته نه په دې باندې پوه شوي ویلا یقال په اعتراض کې دی ونه ویل شي دا خبره مثل هذا متحقق في حقوق الله تعالى ايضا دا کامل او قاصر دا خبره چې موږ ته وړل کنه دا په حقوق الله کې هم متحقق کیږي څنګه فان قضاء الصلاه بالجماعه كامل ځکه قضا د منځ په جماعت سره تکي نو دا کامل ده وقضاؤها منفردا قاصر او دې قضا کته کې منفرد بیا سره قاصر ده فلما لم يتعرض له نو مصنف دې ته تعرض ولې ونکو آی کې به ویلو کنه چې دا د منځ قضا ادا کول په جماعت سره دا قضا کامل ده او په دې دا سره ادا کول یوازې ادا کول قضا قاصر ده لأن نقول او دی وجه زبر دا خبرو کوم ځان ورته نه جوړولای او عندهم د اصوليين باندې قضاء الصلاه منفردا كامل چې یوازې منځ کول قضا منځ کول یوازې دا کامل ده وبالجماعه اكمل او په جماعت سره څه شی ده اکمل نه دا خو دغه مکمل شي ولا يقيسون حال القضاء على حال الاداء او نه قیاس کیږي حالت قضا په حالت ادا معنی لکه ته چې لکه په ادا کې موږ په جماعت سره اکمل دغه کامل دي او یوازې موږ کول قاصر دی په ادای کامل او د قاصر کې دا ویلو کنه نو وایي چې په قضا کې دا خبرې نشته نه لکه پوهیږئ د ځان په جوړول نه ښه دا ټول علماء کرام او په حدیثونو دا ثابت کړي دي او زمان النفس والاطراف بالمال زمان د نفس او د اطراف په مال سره زمان النفس یعنی کله یو سړی ولګي بل قتل کو قتل خطا سره نو په دا باندې کوم تاوان لازميږي زمان اطراف دا انسان لاس کټ کو پی کټ دي دا اطراف وي دا په مال سره هذا نذير للقضاء بمثل غير المعقول دا قضاء دا مثال له دا نذير دا قضاء بمثل غير معقول وي فان زمان النفس المقتوله خطا بكل ديته ځکه زمان د نفس مقتوله تاوان د نفس مقتوله هغه نفس قتل کړی شي خو څنګه قتل کړی شي خطا ځکه که عبدن قتل کو نو بیا څه شي دی قصاص دی بكل ديته والاطراف المقطوعه او هغه اطراف چې زنه کټ کړی شوی دي اطراف نه څه مراد دی لګانو لاس او خپې او پوز او غوګونه او دا خطا دا خطا ده بكل ديته وكل ديته سره یا بابا سره غیر مدرکین بالعقل دا غیر مدرک د عقل سره ځکه اذ مماثله بین الادمی المالک المتبذر ځکه چې مماثلت نشته په منځ سړی کې کم سړی هغه سړی چې مالک دی او متبذل معنی خرج کوونکی دی وبین المال المملوک المتبذل او په منځ د مال کې چې د مال مملوک دی او متبذل خرج کړل شوی دی لکه پوه شوي وانما شرع الله تعالی و چې دا دې مثال نه کنه نو دا ولې مشروع کړی دی الله پاک نو دا ځکه مشروع کړی چې د انسان د اجازه نسل لړ نشي ځکه په قتل خطا کې خو دیت نشته کنه دیت نشته نه او ته په دیت د قتل خطا کې قصاص نشته چې قصاص پکې نشته ته په دیت هم لازم نه کې جواب وي چې الله کوم رکوا اته چې مړ کوو څه پتاوان ما نشته او چې دا پته چې دیت پر نه عقلي نو به احتیاط کوي وانما شرع الله تعالی والله پاک مشروع کړی لالا تهدر النفس المحترمه مجانا د پاره چې ضایع نشي یو نفس محترم مفت کې دل قصاص وزګه چې قصاص انما شرع دا مشروع کړی شوی اذا كان عمدا کله چې دا عمدن وي لتحصل المساوات د پاره چې مساوات شي قائم شي دا په شو به معنی مخکې سوی واداء القيمه فيما اذا تزوج على عبد بغير عينه او ادا کول د قیمت په هغه صورت کې چې کله یو سړی نکاح وکي د یو غلام غیر معین په نسبت یو غلام غیر معین یو غیر متعین غلامي او باغه باندې نکاح کې چیرې تا خزه د نکاح کوي چې په مہر طالب یو غلام درکم و بیا ولا غلام نه ورګي دا غلام قیمت ولا ورګي دا څه ولا ورګي دا غلام نو دا قضا ده ځکه چې د مقرر کړه غلام د وسه ورګي پیسې ورګي قیمت ورګي خو ادا هم د شبیب الادا څنګه ده چې د قیمت د سړی پته د غلام د کروالي او د کتوالي پته چې دا بس سره لګي په قیمت سره لګي کنه چې قیمت ډیر موږ د اعلی ده قیمت کم نه موږ د اسفل له درمیانه قیمت موږ د درمیان دی او د درمیانه روپے ورکړل نو بس د درمیانه غلام روپے ورکړل نو دا شبی قضا شبیب الادا شو ادا القيمه دي ادا کول لغه مت فيما باسورت اذا تزوج کله چې نکاح وکړه على عبد بغیر عين بغیر متعین غلام هذا نذير من القضاء الذي في معنى الاداء دا نذير ده هي قضاء چې په معنی د ادا کې ولهذا عبر عنه بلفظ الاداء د دې تعبیر کړل شی په لفظ ادا سره اذا تزوج الرجل على عبد بغیر عينه کله نکاح وکړي یو سړی دی او غلام سره
د یو خځې سره په یو غیر معین غلام باندې فحين اذن په دغه وخت کې ان اشترى عبدا وسطا کله چرته یو درمیانه غلام واغستو عبدا وسطا معنا وسلمه اليها او دې سړی دا غلام حواله کو دې خځې ته فلا خفاء انه ادا نو خفاء پکې نشته چې دا سره ادا ده ولی وان ادى اليها قيمه عبد مسلم او کچره دا ها و ان اشترى عبد مسلم کته درمیانه غلام هغه سودا ولکم دا بیا ادا ده او کدا حواله کو ته قیمت دی او درمیانه غلام نو فهذا قضاء لكنه في معنى الاداء قضاء ده لیکن په معنی د ادا کې ده ولان العبد معلوم الذات مجهول الصفات ما ته ګورئ و دا غلام معلوم الذات او مجهول الصفات ته معلوم الذات مطلب دا چې لکه ذات خو معلوم دی چې دا به غلامي وین زمانه او صفت مجهول له صفت مجهول له چې کار به وي او کا رزیل به وي او کنه برابر به وي که څنګه به وي نو صفت مجهول له لان العبد معلوم الذات مجهول الصفات ځکه چې غلام د ذات په اعتبار سره معلوم دی او د صفت په اعتبار سره مجهول له فلا بد في قطع المنازعه بينهما نو ضروری ده د جګړې ختمولو په منځ کې د دوه په منځ من اي يسلمها د دینه چې د حواله کې د خزې ده عبدا وسطا درمیانه غلام والوسط لا يتحقق الا بالتقويم او درمیانه غلام نه مداقق کېږي مگر پس سره قیمت سره ليكون قليل القيمه ادنى چې قیمت ولا بسوي ادنى بوي وكثير القيمه اعلى او لوی قیمت ډیر قیمت ولا بسوي اعلاوي واوسطها بين او اوسط چې نه دا بین نه ډیر اعلاوي نه ډیر ادناوي فكان المرجع الى التقويم نو رجوع کولګي د دې قیمت ته فلهذا كانت القيمه في معنى الاداء د دې وجنا دا قیمت په معنی ادا کی حتى تجبر على القبول كما لو اتى بالمسمى وې دا په دې باندې تفریدا چې دا ادا ده زکه پر خدای باندې با جبر کولګي چې دا پیسې وس واخله نو دا ادا شبیه بالقضاء ده کړي چې په خدای باندې جبر کولې لکه څنګه چې غلام مقرر کړل او پای کوم چې غلام با پر خدای باندې جبر کولګي چې خدای سبوز چې دا غلام قبول کا کنه دا شنه قیمت په هم دقه حتی تجبر چې مجبوره کولګي بل خدای علی القبول په قبل اول باندې کما لو اتمها بالمسمى لکه څنګه چې دا راتلو کې په مسمى سره تفریون علی کونه فی مان الاداء تجبر المرأه جبر بکولګي چې مجبوره کولګي بل خدای على قبول القيمه دي قبل اول د قیمت باندې کما لو اتاها لك څنګه چې دا راتله کړي بل عبد المسمى تجبر على قبول العبد فكذا تجبر على قبول القيمه لکه څنګه چې غلام چې دی کنه د دې دغه بګه جبر به کولګي چې هغه مجبوره کولګي با چې دا غلام وصول کا دغه شان د په قیمت په وصولولو کې بدا هم مجبوره کولګي لکه پوښتنه به نه معنی نو موږ د سبق خلاصه دا شوله چې نن سبق کې موږ د قضا بمثل د قضا درې قسمونه چې مو قضا بمثل معقول بمثل غیر معقول او قضا شبیه بالاداء د دې درې مثالونه موږ ذکر کړل د حقوق العباد نه قضا بمثل معقول لپاره مثال لګي سړی ولګي د چاره سسیس غصب کی او بیا د غلام قیمت حواله کوي کچته زائد القيم نوي او کمی سره موجود نه مثال حواله کول هغه ته دا شی چې دا قضا بمثل معقول لا معقول ذکر چې عقل لا جایز غني چې دا سیس دغه مثال یا سیس دغه قیمت ته خو او کدوانه ولکه مثل سوری او مثل معنی دا صورتن او مانن دا غسی سره شان دی نو دا مثل کامل له او کنه جو مثل قصر دی په دې باندې اعتراض جواب شو بیا د قضا به مثل غیر معقول لپاره مثال منغوي لکه انسان ولګي بل یو نفس قتل کې خطا او یا دا غلا سنخ پکټ کی نو بل باندې دیت لازمیږي نو دا دیت په باندې لازمي دل قضا ده او به مثل غیر معقول له قضا خو دا کده چې لکه اطراف اوس کې اطراف پکړ دي اطراف ونشول او به مثل غیر معقول دا کده چې لکه په دې په مېس کې مماثلت نشته ځکه چې سړی چې دا خرج کوم کوي او مال چې دا خرج کولېږي ولکه شریعت وایي چې د موږ ټیک ته چې جدا او قضا بمثل بشبیه بالاداء لپاره مثال یو سړی غیر متعین غلام د پنیکا کې مقرر کی او بیا د خزه د قیمت دغه ورکي نو دا قضا د پدې اعتبار سره چې غلام مقرر کړو غلام ورنکو او ادا شبیه بالاداء ذکر چې لکه دا غلام پته چلین دا لګي په قیمت سره او د لګي د درمیاني غلام قیمت ورکو لکه پوه شو به نه معنی ورواړوي